په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو 9 علامات داسې راغلي دي چې هغه علاماتو کې یو هم په چا کې پیدا شوله نو د دې سړي نه الله پاک راضي دی. دا د دې دلیل دی دغه علامه چې الله پاک د دې سړي نه راضي دی او الله پاک د ده سره محبت دی او د ده سره یې مینه ده. یو په هغه علامو کې دا ده چې کوم چا کې نرمي پیدا شي په معاملاتو کې، د نورو خلکو سره په لین دین کې دا سړی نرمي کوي، دکاندارۍ کې، تجارت کې د نورو خلکو سره نرمي کوي، نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د دې سړي سره د الله پاک محبت دی. ځکه حدیث کې راځي ان الله يحب الرفق في الامر كله، الله پاک نرمي خوښوي په ټولو کارونو کې. په بل حدیث کې داسې راځي ان الله رفیق يحب الرفق، الله پاک په خپله باندې نرم دی، الله پاک نرمي خوښوي. او يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، او الله پاک په نرمۍ کولو باندې هغه څه ورکوي چې هغه په سختۍ باندې الله پاک نه ورکوي. یعنی کم برکتونه او خیرونه چې د نرمۍ څخه تړلی شوي دي او په نرمۍ باندې الله کم خیرونه او برکتونه بنده له ورکوي، نو دا په بل څه شي باندې نه ورکوي. او دا حدیث امام مسلم راوړی دی. دویمه علامه د الله د محبت، چې کم سړی په امتحان کې راګیر شي، کم سړي باندې امتحان وشي، یا مثلا دا بیمار شي، یا د ده بچی وفات شي، یا قرضدار شي، یا په بل یو مصیبت راشي، نو دا د دې دلیل دی چې د دې سړي سره الله پاک محبت دی او د ده نه الله پاک راضي دی. ادم په حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، غټه غټه جزاګانې تړلې شوي دي د غټو غټو امتحانونو سره. وان الله اذا احب عبد قوما، او الله پاک چې کله مینه وکړي د یو قوم سره نو ابتلاهم، په هغې باندې الله امتحان راولي. نو فمن رضیه، په دغه امتحان باندې چې څوک راضي شو نو فله الرضا، د ده دپاره د الله د طرف نه رضا ده. او څوک چې په دغه امتحان باندې خفه شو ومن سخط فله السخط، څوک چې خفه شو په دغه امتحان باندې نو د ده دپاره هم د الله د طرف نه خفګان دی. یو مؤمن بنده دی په هغه باندې امتحان رالی، غریبي پې راله، بیماري پې راله، یا مثلا بل یو امتحان سره مخامخ شو، ده وویل چې یا الله زه پې راضي یم، نو د دې سړي دپاره د الله د طرف نه رضا ده او الله پاک د دغه سړي سره مینه کړې ده، ځکه پې الله پاک دا امتحان راوستی دی. او کوم سړی چې په دغه امتحان باندې خفه شو نو د ده دپاره د الله د طرف نه خفګان دی. درېیمه علامه هغه د نیکانو خلکو سره ناسته کول، د نیکانو خلکو سره تعلق ساتل، د هغې سره محبت کول. دا علامه چې په چا کې پکې دا هم د دې دلیل دی چې د دې سړي سره الله پاک مینه لري او د ده سره د الله محبت دی. دا په حدیث کې راځي عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قال الله عز وجل، الله فرمایي، الله پاک دا حدیث قدسی دی، الله فرمایي وجبت محبتي للمتحابين فيه، الله وی زما محبت واجب شوی دی د هغه چا دپاره چې څوک زما دپاره د یو بل سره مینه کوي. والمتجالسین فیه، او زما خالص زما د رضا دپاره د یو بل سره ناسته کوي. والمتزاورین فیه، او خاص زما د رضا دپاره د یو بل سره ملاقات کوي. امام احمد دا حدیث نقل کړی دی. نو ستا د علماو سره مینه ده، نیکانو خلکو سره مینه ده، د هغوی سره د ناسته پاسته ده، د هغوی سره تعلق دی، دا د دې دلیل دی چې ستا نه الله پاک راضي دی او ستا سره د الله پاک محبت دی. وجبت محبتي، الله وی زما محبت د ده دپاره واجب شوی دی. او څلورمه علامه هغه چا کې پیدا شي د هغه نه الله پاک راضي دی او د هغه سره د الله محبت دی، هغه د دنیا نه بېرغبتي. د دنیا بېرغبتي دا ده چې یو سړی هغه د حرامو نه ځان ساتي او په حلالو باندې ګزاره کوي. څومره څه چې الله ورکړي بس په هغې باندې صبر دی او د حرامو نه اجتناب کوي. بېرغبته دی د سړی او دنیا سره ډېر تعلق نه ساتي. دا صفت چې په چا کې پیدا شو د دې سړي نه الله راضي دی. دا هم په حدیث کې راځي عن سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه انه قال، سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه فرمای وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله، فقال یا رسول الله، دې سړي ویل یا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته
ما ته یو داسې عمل وښیوه کله چې زه وکړمه نو احبني الله واحبني الناس، چې بیا راسه الله هم مینه شروع کي او د الله مخلوق هم راسه مینه شروع کي. داسې یو عمل راته وښیوه چې په هغې په کولو باندې ما ته د الله محبت نصیب شي او د خلکو محبت نصیب شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله، ته د دنیا کې بې رغبتي اختیار که نو الله به ستا سره مینه وکړي. وازهد فیما ایدي الناس، او د خلکو په لاسونو کې چې څه دي د هغې نه ځان بې رغبته که، په نورو خلکو پسې سترګې مه اړوه. هغې له چې الله څه ورکړي دي نو ته د هغې دپاره ډېر میلان مه کوه چې دا زما وي او دا زما وي، نو ستا سره به خلک محبت شروع کړي. او دا حدیث ابن ماجه راوړی دی. پنځمه علامه هغه چې په چا کې پیدا شي نو د هغه نه الله پاک راضي دی او د هغه سره د الله پاک محبت دی. کله چې یو انسان د نورو خلکو په خدمت کې لګیای، د نورو خلکو لپاره محنت کوي، د هغې په غم درد کې شریکېږي، د هغې مشکلاتو د حل کولو کوشش کوي، منډه ترله وي د هغې لپاره. دا په حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې احب الناس الی الله انفعهم للناس، د ټولو نه خوښ او محبوب ترین خلق په خلکو کې الله ته هغه خلک چې نورو خلکو ته فایده رسوي. او احب الاعمال الى الله، غوره په اعمالو کې الله پاک ته سرور تدخله على مسلم، هغه خوشحالي ده چې ته په یو مسلمان باندې راوړې، یو مسلمان ته خوشحاله کي، نو دا عمل الله پاک ته ډېر غوره دی. څنګه خوشحالي پرې راولي؟ حدیث کې راځي تکشف عنه کربة، یو مسلمان باندې غم راغلی دی، مشکل کې پرېوتی دی او ته دغه مشکل لا لرې کړي، ته ورسره تعاون او مرسته وکړي. او تقضي عنه دینا، یا یو مسلمان باندې قرض دی او ته د هغه قرض پورته کړي. او تطرد عنه جوعا، یا ته د هغه باندې لوږه راغلی ده، فقر پرې راغلی دی او ته ترې هغه لوږه ختمه کړي. شپږم عمل ښایسته اخلاق چې په چا کې پیدا شي نو دا سړی د ده نه الله راضي دی او د ده سره الله پاک محبت ساتي. دا په حدیث کې راځي اسامه ابن شریک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی څه خل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې من احب عباد الله الی الله، د الله په بندګانو کې الله ته د ټولو نه خوښ خلک کوم دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې احسنهم خلقا، غوره خلق الله ته هغه دي، محبوب خلق الله ته هغه دي چې د چا اخلاق ښایسته دي. او دا حدیث طبراني نقل کړی دی. اومه علامه چې په چا کې پیدا شي د هغې نه الله پاک راضي دی او د الله ورسره مینه ده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اهتمام کول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کول. قرآن کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. پیغمبر دی خلکو ته ووایه که تاسو د الله سره مینه لرئ نو زما تابعداري وکړئ، الله به ستاسو سره مینه وکړي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو په اتباع باندې او د هغې د سنتو په تابعدارۍ باندې د الله محبت انسان ته نصیب کیږي. اتمه علامه چې په چا کې پیدا شي نو د هغې نه الله پاک راضي دی او د هغې سره د الله محبت دی. کله چې یو انسان ته الله پاک دین نصیب کړي، دین، نو دا د دې دلیل دی چې د دې سړي نه الله پاک راضي دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک دا دنیا دا خپلو دشمنانو له عمر کوي او خپلو دوستانو له عمر کوي، خو دا دین چې دی دا دین دا الله خاص هغه خلکو له ورکوي د چا سره چې د الله مینه ده. ولا يعطي الدین الا لمن احبه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دین نه ورکوي مګر هغه چا له ورکوي چې د الله ورسره مینه ده. نو چاله چې الله پاک دین ورکوي د سره د الله پاک مینه ده. نو چا کې چې دین راله، دینداری پکې راله، دا د دې دلیل دی چې د دې سړي نه الله راضي دی او د سره د الله محبت دی. نهم علامه چې کوم انسان د فتنو د دنیا نه الله پاک محفوظ کی، د فتنو په دنیا په فتنو کې نه واقع کیږي، د دې سړي سره الله پاک مینه کوي. محمود بن لبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان الله عز وجل يحمي عبده المؤمن، الله پاک ساتي خپل بنده مؤمن په دنیا کې، وهو يحبه، د الله پاک مینه کوي دغه مؤمن بنده سره. یعنی کوم مؤمن بنده سره الله پاک چې مینه کوي هغه بنده الله پاک د دنیا د فتنو نه داسې ساتي کما تحمون مریضکم الطعام والشراب، لکه څنګه چې تاسو یو بیمار د طعام او د څښلو نه منع کوئ. یو بیمار د ډاکټر ورته ویلي چې دا فلانې طعام به نه خورئ
او هغه بیمار هغه طعام ته خړ نه لکېږي او تاسو ورته وایئ چې نه دا به نه خورې خپل مریض ساتئ دغه طعام نه دقه شان الله پاک چې کله د یو بنده مؤمن سره محبت پیدا کړي الله دغه مؤمن بنده د دنیا د فتنو نه داسې ساتي لکه تاسو چې بیمار د طعامونو نه او دارنګې د څښلو نه ساتئ